آدم علیہ السلام خبر راځي د دې بیان کې او د آدم علیہ السلام چې کوم پیدایش هو د هغې بیان راځي. رب العالمین فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. هغه وخت قابل یاداشت ته چې د تا رب ملائکو ته وویله فرشتو ته چې ای د ما فرشتګانو انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په مځکه کې یو نایب ګرځوم. نایب مطلب دا چې ما کوم احکام دی الله وی اب په خپل زده کوي او بل ته بیا رسوي. نو الله انسان ته خلیفه وویله. انسان مرتبه او مسلمان مرتبه دا فرشتونه افضله ده، خو چې واقعي مسلمان وي، اسی مسلمان عام نه، عام انسان نه. نن مو بخاری شریف کې ویلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا ماته د دوه شیانو ضمان راکو زه ضمانت د جنت ورکوم، جنت ذموار به زه. یو د دې سونډو منځ کې کوم شی ده چې هغې ته زه به وایي که دې چا ضمان راکړ غیبت، درواغ، چغلخوري، فضول مجلس دا یې نه کو، الله یاد یې کو. او بل شرمګاه دوه پښو منځ کې کوم شرمګاه ده چې د دې دواړو شیانو ضمان ماته چا راکړ، الله نبی فرمایي زه به جنت ذموار یم. نو انسان الله پاک خلیفه پیدا کړی ده. چې کله حضرت آدم علیہ السلام پیدا کاو قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. فرشتو د الله وویل ای الله ته هغه څوک پیدا کوي چې آب فساد کوي، ویسفک الدماء او دوی به وینه تویوي. بیا دلته یو اعتراض کیږي چې انسان خو فرشتو نه وکتلی، بیا فرشتو اعتراض ولې وکړه چې الله دوی به وینې تویوي. چې یو شاید یې کتلی نه وي بیا په چا باندې اعتراض ولې کیا؟ وایي چې انسانانو نه مخکې پیران آباد و 2000 کاله مخکې پیرانو فساد کاو، وینې تویولې. نو فرشتو د انسان په پیرانو باندې ورشمار که، ورقیاس یې که څرنګه پیران فساد کوي انسانان به فساد کوي. یا خو د فرشتو بر لوح محفوظ کې هر شی لیکلي و، نو دوی کتلی و چې انسانان به داسې کوي. نو الله پاک ته هغه څوک پیدا کوي چې آب فساد کوي. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتو ویلا الله مردتا تسبیح او تا تعریف پارا کافیو، ونقدس لک او تا پاکی پارا مجا کافیو. ای فرشتو تسبیح کوم د ټولو وایو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دای فرشتو ول تسبیح تا الله کا انسان ته دې پارا پیدا کوي چې تسبیح بوایو، و الله خو مجا کافیو مردتا پاکی بیانو چې الله تعالی عیب نه پاکه. قال انی اعلم ما لا تعلمون. الله ورتیاله ای فرشتو تاسو نه خبر، تاسو ته علم نستا دی غشي شکم شي علم زلرا تاسو دی کې کار ملرا دای ما خپل حکمت تا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. وای چې پویا ورکړه حضرت آدم علیہ السلام ته الله د ټولو نامونو والا او بیا فرشتو باندې نامونه پیش کړل. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ای فرشتو تاسو خبر را کو د دې نامونو کچېرې تاسو په حق باندې یو. آدم علیہ السلام داسې ودراو او فرشتې ولاړې دي. الله پاک تعالی دا ګلاس تا، دا ټوپۍ ده، مثال دا کټ تا، دا کمره ده. نو آدم علیہ السلام جواب صحیح ورکړ او فرشتې غلې سلې. بیا دلته یو بل سوال کیږي چې بیا خو آدم علیہ السلام ته ورشولي و ځکه ورتلله
فرشتي خو نه خبره نه وای فرشتي ولاړې وي آدم ولاړو خو فرشتو ته د دې جامونو ګلاسونو ټوپیو د شیانو خوراکو ضرورت نه و ځکه نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه خواهشات لري پاک مخلوق ته نورانی مخلوق ته او آدم علیه السلام ته ضرورت و ځکه دا شیان زده کړل کنه تا ته ګاډي ضرورت ته ګاډی زده کوي کنه چې دا جی انجن دا او دا جی ګیربکس دا او دا جی بریک دا او دا جی واشلې دی دا جی دلته بیا گریس کوي دلته بیا ورتیزوي او ما ته ضرورت نشته ما ته وشرم چې کلچ واشل مانه ارشای ویر دی او تا ته به ارشا یادي چونکې تا ته ضرورت ته کنه ما ته ضرورت نشته بیا زه د ملای مسئلې کوم ما ته یادې دي او تا نه ویریږي نو آدم علیه السلام ته ضرورت و ځکه ارشا ورتلل قالو فرشتو ویلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا پاکی د تا لرا موږ ته خو پته نه لګېږي مګر د هغه نامونو چې تار شولی دي انک انت العلیم الحکیم و الله تعلیم خبردار حکمت وال ذات قال یا آدم رب کائنات آدم علیہ السلام تو اولا انبئهم باسمائهم خبر را کد دی نامونو چې دا څه شی دی فلما انبئهم باسمائهم هر کله چې خبر ورک حضرت آدم علیہ السلام د ټولو نامونو قال علم اقل لكم رب کائنات فرشتو تو ویل و فرشتو تاسو تما ویل نه چې تاسو نه پیارو انی اعلم غیب السماوات والارض ز خبر ما د پټو کارو د اسمان او د ځمکو علم الغیب چاته معلومات وایو الله ته فرشتو ته نسته د علم الغیب دا الله ته دی واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله وای ما ته پته ستا د ظاهرو خبرو د پټو خبرو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ هغه وخت یاد که چې موږ فرشتو ته وویل ای فرشتو اسجدوا لآدم حضرت آدم علیہ السلام ته سجده ولګو دا الله چې کله پیدا کړ کنه آدم علیہ السلام په عرفات کې و غونډې د یو ځای د وادي نعمان ورته وای دلته تیار کو بیت الله شریف خاطر راوړ چې فرشتو دغه ته سجده ولګو وای فسجدوا الا ابلیس ټولو فرشتو سجده ولګولا مگر ابلیس خان نه ولګولا میدان ته یو سوال پچی کیږي چې مولوی صاحب تاسو ملګان خو بار وایو چې انسان ته سجده کول جایز نه دي دغه څه ده کنه بیا فرشتو خو ولګولا ته خو وای جایز نه ده الله وای چې ولګولا په پیارو چوک په جواب وکي کنه تاسو ته وای کنه دیسی بیا غدار کا 100 روپے کني تشکارا خو به کنه قدر من نه کړي وای کنه یار جواب کوي کنه ټول ما غوندان پړیو لګه چې ما قاعده وای هغه زمانو چې هغه شریعت کې سجده کول جایز وو چراو جایز وو او نبی علیہ السلام امت کې سجده کول جایز نه دی یا یو دا بل جواب دا چې الته خو الله ورته ویل کنه چې الله ورته ویل چې وی لګاو خو وی لګاو کنه الله ورته وی لګاو سجده نو فرشتو ولګاولا او شاته الله منه کړی دا لکه یو سړی دا کنه تنخواه به درکوي ته به ورسره منشي لس کاله منشي به خو منشي یې کنه تنخواه ورکوي چې کله معزول کې ختم کړي ځه خپل کار کوه بیا تنخواه ورکوي خو نه ورکوي کنه نو وایي چې ټولو فرشتو سجده ولګوله خو آدم علیه السلام ته ابلیس نه ولګوله ابلیس خپل نام عزازیل و 8000 کاله سجده کړې وې عبادتونه خو الله یو حکم نه انکار وکړ لاړو تباه برباد سه حضرت نوح علیه السلام ته شیطان وایي کنه چې نوح علیه السلام چې 2 کارونه نه وکړي شا ختم کړي تباه کړي ویل چې یو حسد نه وکړي اسد او چې بل چې حرص نه وکړي اسد ما وکړه الله پاک فرشتو منځ کې امام کړی دور لوی مرتبه عزازیل نام خو الله ما صرف آدم سره حسد وکړه چې آدم دې له خاورې پیدا کو خلقتهم من نار او زه دې اور نه پیدا کړم الله مې ټولې سجدې کراس کوي درمه شیطان ابلیس او بیا آدم علیه السلام حرص وکړه الله جنت کې عرش ورکړي محالات او مړه جی میوې او هورې خو حرص یې وکړه غنم ته الله سور واچاو الله جنت نه روباسو چې حسد او چرای حرص مو نه کړه دا مو چې پلان کې موټر دا خدای دې د موټر ټیرونه اور ډز وای اے خدای دې دا خلو وسکا دا سی وای چې الله پاک د موټر دا الله پاک ته دا څورته وای سیلون ورکه څنګه ویری
وای کنه کیا ولې غلی جیلای خدای جیلای ورکی الله پاک ما ته دعا راکې او درکولای شي کنه څه بده غوندا الله پاک ته کور د په ملتان اسلام آباد شي الله ماته په خانه کعبه چې راکې ها ماته مدینه چې کور راکې درکولای شي کنه الله نه شان سره حسد مکو خدای پاک دته اور زیاته کې الله ماته راکې اکوای شي خدای دنیا واخلې او ماته راکې الله ویل تا ته دو کو درکون درې نسمنه نسته منه ټره نو الله فرمای ابا واستكبر شیطان تکبر وک انکار وک ک سجدا لګول څوره خوان به کړه خونه ولګولا وکانا من الکافرین او دا شیطان انکار کوونکو نو دا دومره په الف لام باندې شیطان آرامی وو چې حضرت موسی علیہ السلام جوړه ورکول الله او شیطان ته ویل الله پاک شیطان معاف کیا ویل او معاف پک کنه صلح کوي کنه ثالثه ویلا بی جی خبر اوکا مافیا می ویلا انت په غونډي باندې قبر دا آدم علی السلام دغه ته سجده ولګول اے خدای دغه ته هغه زمداو مان ورته لګولا اوس خو مرد خود نه لګاو درې کې دا ابلیس بیا جوړ نه کوي الله دې مو شیطان فریب نه وساتي